رواواله دي ګناه سیم ګناوي او کو څوک د حدود حرم د مکه په حرم کې ګناه کوي نو ولته وای و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم چا چې حرم د مکه کې د ګناه اراده وکا نو رب کریم وای دردناک سزا به ورکم پته شي اراده باندې دام ټول ناری نه زنانه مسلمانان ذهن کې کینه وای چې دوه میاشتې د حرمت تیر شي دا ورپسې درې مشهور ده ور په هر میاش کې څه خبرې سنت وي چې هغه موږ خپل پیغمبر علیه السلام خودلی او ځنې خبرې زموږ د عوامو د عادت او رواج وي نو رواج مو پکې راوسته نو په دې میاش کې ځنې د خلکو رواجونه دي رواج ګناه ده دین نه دی بی دینی ده پر رواج کې وخت لګول پاغي پیسې لګول دا اسراف او زیاتې ده او سبب پرز د اخرت د تباہی او سبب جوړیږي بھائی دا کم کرا شوی تاسو خبره باندې پويږئ ټول په خبره پويږئ بھائی چې نه پويږئ نو وايي چې سپیکر له سمای بھائی وګوره په دې میاش کې سره واجونه دي او سپه کې سنت طریقې دي چې سنت طریقې زدکو او د الله نو غواړو چې داغه د ادا توفیق راکړي رواجونه پکې او پیجنو او داغه نه ځان وساتو ناغي بارکه ماستا سروان دي یو درې حدیث ولستل اول حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې الله د حبیب د نوم ذکر کوم او صلی الله علیه وسلم او تاسو ټول سره ځان سره پټ پټ وای د مجلس خیر او برکت پدې کې ده چې څومره په یو مجلس کې په نبی علیہ السلام درود ویل شو دومره د مجلس کې برکت راځي په عبادتو کې یو لوی عبادت د درود شریف ویل بیا نن د جمعې ورځ ده د جمعې شپه او ورځ درود شریف سم ثواب ده خو پدې کې ډیر زیات ثواب ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی غور پروجو کې د رمضان نفس دا میاشت د الله د محرم دا کوم میاشت روخته نو د رمضان نفس د دین غور میاشت روجو د پاره نشتا الله دې مسلمانانو ته پدې کې د ټولو روجو او د اکثرو روجو توفیق ورکړي د عرب پروجو کې ډېر تکړه دي ښه کارونه کوي خو خپنه رسه کوي نفلی روجیم نسی او زمون پښتانه پروجو کې لږ کمزوري دي د زنانم تکړه دي غرور او غیب روجي پرې خو بھائی نو دا بهترین میاشت د نفلی روجو د پاره رواه مسلم د دې حدیث روایت کړي امام مسلم رحمه الله او ورپسې حدیث کې دا الفاظ دي غره په منځونو کې پس د فرض منځونو نه دا د شپې تهجد دي چې قیام الليل مرتوي اے نوافل نور دي خدا پکې غره دي وګوره دوه خبرې شو حدیث کې بیا یو خبره دا غره پر روزو کې د فرضي روزو د رمضان نفس په نفلي روزو کې غره روزي د دې میاشتې دي په پکار دا کې نور دي د ګل د پیر او د جمعرات دارس خروجه کوي بیا چې چا سکار ونی نو چې کار د دنیا هم نه کې د آخرت هم نه کې نو خو بیکاره وای بیا ټیک ده چې الله توفیق ورکړي په زمیداره کې روزي نيسي په دې په شکال کې رمضان راغله او ماشاءالله پښتانه روزه بالکل نه پریزي کومس کوي کنه کوي روزه نه پریزي ځکه که څوک پچا په روزي خوراک ولې نو داسې دوم پکې دي چې د مرګ باندې تل لري کېږي وای دا ډېر به خوند سره ګورو روزه خوري نو ماشاءالله پښتانه په فرضي روزو کې په شکال وي او کې ګرمي وي نو پکې ډېر سړي تکړه دي پکې غره پروجو کې د رمضان نفس هغه د دې میاشتې روزي دي چې د اسلامي کا اول میاشت ده او غره په منځونو کې د فرض مز نفس تهجد دي ځکه کې مشقت ډېر دی د نفس پورا مخالفت دی بیا د لاندو شپو کې چې شپه بالکل بدري غنټې شوي سړې شو د کې مسکه لس بجې اګه بیا روړې خوري یو لس بجې نو بیا په باندې درې باندې بیا باندې وې لکېږي نو 2-3 غنټې خوب کړي چې برابر شو غټه خبره ده چې بیا چاته الله تهجد توفیق ورکړي داغه پکې 3 غنټې نه برابرېږي نو دی ورځو کې چې څوک تهجد لرا پاسي د نفس پورا مخالفت ده اسمره چې چا د نفس مخالفت وکړو نو دومره مساله الله ته د نږدې کو کېدو حل کېږي په جمی کې شپه اگر چلو یوي
او ګرمه بستر پر خودل اپا یخوبو دس کول او پساړه کې الله ته درېدل نفس دا کله منی کړه الله توفیق مرګره نشي دا د مسلم شریف حدیثو بل حدیث میں تاسو روان دی وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی وایمانو قتل نبی صلی الله علیه وسلم یتحرى صيام يوم چي د قصو اراده کوي د روزې د یوې ورځې فضله على غیره او دا روزه د غوړه کوي په نور باندې الا هذا اليوم مگر دا ورځ یعنی ورځ د عاشورې د دې میاشتې د لسم تاریخ ته عاشوره وایي نو په دې کې روزه نیول سنت دي مستحب دي او ډېر لوی اجر دی او دا میاش یعنی د رمضان میاش د رمضان فرضي روزي دي د فرض او اعمال چې کوم ثوابي نو نفلي او سنت هغه پسې نه رسي د فرض او ثواب د سنت نډیر دي د نوافل او د واجبات نډیر دي دا د متفقن علی حدیث دی نو رسول الله علیه السلام د دې ورځې د روزي ډېر اهتمام کولو بل حدیث میں تاسو روان دی وی چې ذهن کې یاد وي هم د مسلم شریف حدیث سے نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی روزه د ورځې د عاشورې زګمان کوم په الله باندې چې د یو مخکینی کال گناهونه به معاف کړي رواه مسلم ای زموږ دی یوې ورځې څومره ګناهونه دي ټول ورځ غیبت کو چغلی کو سپکاوي کو نظر غلط استعماليږي بیا د میاشتې به څومره ګناهونه دي دا تیر شوی کال نه دی په دې یو روزه د یو کال گناهونه الله معاف کړي او دا علماء وایي چې دا کومه معافي په دې روایتو کې راغلي دا نو دین واړه گناهونه مراد دي اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې د غټي ګناه د پاره توبه شرط ده اگر چې علماء وایي د الله لوی رحم او کرم دی کله چا واړه گناهونه ني نو دې لوی کوم پکې تخفیف راځي خدا اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې د غټي ګناه د پاره توبه سره توبه شرط ده اسه کو خیال نه دی په لګوري یو سره چې دومره وګدار روزنی سي ادور تند تیرای نو دا واړه ورته الله داسې معاف کی او سوال پیدا کی چې ټول روزه او دې په ګناہوں خپېمان نه د عبادت سره الله په ګناہوں د خپېمانتیا توفیق ور نصیب کړي وګوره لوی غنیمت ده تاسو د تیرو وای په دې کال او په دې ورځو کې مواسم الخيرات دي د نیکو سیزن دی لکه د خلکو د کاروبار سیزن وي سو کوئی د فلانی شي سیزن دی نو سم ګره د میاش کې سیزن دی د نیکو سیزن دی یو خود نفلی روزو ډېر لوی اجر او ثواب دی د نفلی روزو ډېر لوی اجر تاسو مکوئ د الله سبحانه دی ابای دته احتبا وای دا سناستا جایز ده خو د جمعې پرس پکې د منی احادیث صحیح راغلي نو د دې یوې روزي په سبب باندې رب العالمین د بندګانو څخه کوي د یو کال مخکینی تیر شوی گناهونه معاف کړي لکه تاسو ماشاءالله د عرفه روزه نیولې وو د کې گئی مبای چا سره سو کو دین او راوي خوي تقسیم شروع د الله د حبیب د ملغلو اګه دینه محروم پاتې شوي کنه نو دا خبره نه ده مخکې ورسې د نیکو سیزري مخکې د عرفه د ورځې روزه و نو دومره مبارک و چې د دوه کالو ګناهونه په الله معاف کول یو د مخکینی یو د رستنی دا الله دومره رحم دی چې هغه رستنی کال لا ختم نه دی ورپسې محرم راغی نو د محرم په دی یوې روزي نیو د یو کال گناهونه رب العالمین معاف کړي دا د اسلامی کال اولنۍ میاشت ادا د حرمت د میاشتو نه دا ورما تاسو تمخ کې وي په دې میاشتو کې ځنې خبري چې هغه موږ د ناپوهۍ د وجه نه کوو لکه د مشرانو لا یاد ده اکثر د کشرانو نه یاد ده دا میاش به خلکو سپیره غړلا د محرم میاش به څه کوله اپ دې له سورزو کې به چا واده او کوی دنو کا کنه نو به به دا کو تباکی په دې له سورزو کې بچا سره کول بلکې د روافض دومره اثرات په دې ملک باندې چې موږ مخکې چې کوم ځکیو یو بوډا سره اوس وفات ته الله دې وبخي دومره اثرات مال پټرا نه دي شو یو مسلې تاسو کو وی په دې میاش کې د بیبي سره هم بستری څنګه دا چونکه په دې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوه نو د روافض دومره اثر دي چې خلکو په دې کې د خپل بیبي سره هغه حلال صحبت هم سکولو هغه ناروا کړو نو ما ولوي نه دا خو د شریعت حکم نه دی زموږ د مسلمانان کوم خیال وی نو په دې میاش کې قبرستان ته ځي زنانه او سړی یو شین بوټه په قبر نه پریزي وګوره دا شنو بوټي د قبر نه لری کول دا درست نه دي اما کې یو مسله ده لته روا بعضی بد نصیب په وړي کې قبرستان لورو لګي د مړي حرمت دا سه دی لکه د ژوندۍ نو قبرستان کې اور لګول دا ناروا ناجایز دي
ایک هغه کې ځنګل جوړ دی او خلق نشي تله قبر نشي کنسته نو دا هغه لپاره نور اسباب دي کنه وګوره یاد ساتي اکثر په دیلارو چې ځای د جمی په موسم کې قبرستان باندې اور بلکې دا ناروا دی دا ناجایز دی دا د شریعت نه خلاف کار دی د قبر د پاسه څنګه اور بلې او تا دا هغه وچو وخوله تور کتیلې دی ورته کو نو د قبرونو نه پدې میاش کې خلک زی غشنه واخته لري کې څوک پکې وبا چي په قبر او غیر لپاره یو غلط کار جوړ کړي چې حضرت حسین رضی الله عنه ظالمانو شهید کړو او یاره وبې په باندې کړی وي نو داغه د تندي او زموږ د قبر د وبو اچولو په منځ کې څه مناسبت ده دی ورځو کې بکم خیال او موږ چې ماشومانو نو خلکو به شربتونه تقسیمول وګوره خیر خیرات لپاره یو وخت د ځانه مقررول دا خو ته شریعت جوړه شریعت زموږ جوړ دې د مخ کې دا ویلي دي چې په رمضان کې بدا کې په شعبان کې بدا کې نو د ځانه یو میاش د خیراتونو د لپاره خاص کول دا د ځان نه یو شریعت سازی ده او شریعت جوړول هر چاته اختیار نشته خو د مخکې الله رب العزت چې نبی رحمت اسلام د دنیا نه لاتلې نو په حجۃ الوداع کې د جمعې مبارک او رضوا د مازیګر وخت او ای میدان عرفات کې الله ته په جړا او زارۍ لګیاو او الله حکم راولې ګلو الیوم اکملت لکم دینکم ما دین مکمل کو دین مکمل شوه نو مکمل شي کې چریدا خیرات وې او پیغمبر او صحابه ته معلوم نه وتی کې نو بیا خدای دین نه مکمل او العیاذ بالله نو پدې کې شربتونه کول پدې رس چوټي کول دام در وافظ و سرات دي اې دې په لګورای وای په اسلام کې رز مناول نشتا او که رز مناول شروع شول نو زمونږ به یو رز مزګار نه ځکه زمونږ دومره شاندار تاریخ دی چې دا سه رز نشته په یو رز کې پیغمبر پیدا دی په یو ورځ کې لوی صحابي پیدا دي لوی کارونه شوي نو که چې رزو مناولو سلسله مشورو کا نو بیا به څوک دکان نه کوي نه به پټی لذي نه به نوکرای لذي نه به مدرس درس او تدریس کوي دومره د اسلام شاندار تاریخ دی بیا به غرض شي کې بیا به مناويږي اسلام د رزو د مناولو قائل نه دی بلکې اسلام کې دا دي چې څوک لاړو بس هغه چې سیکړي الله دې داغه بدلی ورکړي اوس ته پرې کار کوا دا یو غم امت ته لګو د نبی عليه السلام په وفات باندې امت په جړا شوی وي انور کار نه کوله نو دا څومره لوی غم د دین لوی غم شته خو امت خپل کار وکړو لکه هغه درد خو خود په فراق او بلتون د نبی عليه السلام امت مخ کې کار وکړو د الله د حبيب په زمانہ کې چې کوم دین الله را لېګلې هغه د صحابه په مهنت پیلاو شو د صحابه په مهنت پیلاو شو تاسو ګورئ د مشرانو د دیندار خلک د تبلیغ مشرانو کې چې څوک وفات شي دا غنوم قدر لنالي که چېرته په منبر موریدي چې بھائی حاجی عبدالوهاب صاحب وفات شو داغه تعریفونه کوي دا چې څوک د مړو تعریفونه او داغه کی صفانه کوي دا درست خبره نه هغه چې سکړي کړه نو که خې کړي نو الله داغه اجرونه به ورکړي که بدی کړي الله دې ورته داغه معافي وکړي خو د اشخاص او رز مناول په اسلام کې نشتا دا خو رستو قتل دي مخ کې روان شه د دین کار او کا دین پیلا او کا نو پدې کې خلک دا کارونه کوي دا د شریعت مطابق نه دي چټیانې مټیانې په دې رزو کې نشته اولې د ملک څومره تاوان کې په دې چټای باندې ایک موږ دا وایو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې رز شهید شوی چټي وای نو بیا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه چې په کوم رز شهید شوی په هغه هم سوي چټي وای بیا نور صحابه کې اکثر شهدا و نو بیا خدا هر شهید په سر چې موږ چټي کو نو په ټوله به چټي نو اسلام د رزو مناول قائل نه دی نو دی کې دا ماتم کول جلوس کول ځان والدا د شریعت مطابق حکم نه دی بلکې موږ له حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما سره پریخي هغه پسې تل دین دی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما او اهل بیت او صحابه چې موږ ته پریخي هغه پسې تل زموږ د دین حصہ دا نو دی راس کې داخلك چې کوم دا کارونه کوي یا دا سپیره غړي دا خبره درست نه ده په دې کې علما او تاریخان ذکر کړي یا په خبره پوهیږي تاریخي خبره ده چې په دې کې ډېر لوی کارونه په دې رس شوي دا زموږ علماء لیکلي وایي د آدم علیه السلام هغه توبه چې قبلې ده هغه د محرم د عاشورې ورځ وه الله آدم علیه السلام د یو ونې د میوې نه منع کړی خو یې نه هېر شول نو هېر باندې څوک یو شی وکړي هغه ګناه ني خو شان د انبیاو دومره لوی دی چې موږ یو شي ته نیکي وایو نو هغې ته بدي وایي جنید بغدادي رحمت الله علیه قول دی وایي حسنات الابرار سیئات المقربین وای د عام خلکو نیکای دا د مقرب خلکو ګناونه حسابي کما او تعالی په وګوره پروژه کې وبوس کړي نو موږ وای دا مکرامت ته الله سره رحم وګوره ير میمو اخه یو کندول وبمو والي او روزه میمو نیوا و انبیاء علیهم السلام که په هرم یو کارو کې نو دای شان دومره لوی دی
دا میوه قرآن وای چې په هیر خورلې وا. الله سورۃ طه 14 پاره کې وای ولقد عهدنا الى آدم فنسیا ولم نجد له عزما. وای بشکم وصیت کړو آدم علیہ السلام ته چې زما پیغمبر د دې جنت د دې بوټي میوه بنخوري. نو رب کریم وای دای نه هیر شویو ا دې خوراکي سره ده نو خو په هیر او خورا. نو د آدم علیہ السلام چې زمکه ته الله را کوس کو د جنت لا هغه توبه په دې رس قبول شوی وا. قرآن حکیم کی سورہ مریم کی اللہ وی ادریس علیہ السلام بارکی ورفعناه مکانا علیا ویامی اوچت مرتبه تا پورتا کڑیو وی دا مرتبو لے چی پورتا کولو نو دا عاشوری رضوا او مکانا علیا نا مراد جنت تے. اللہ انبیاء علیہ السلام دا وفات نفس دی روحو نکمزے کی پا جنتو نکی سوک چی وی چی ادریس علیہ السلام لکد عیسیٰ علیہ السلام جو اندے اسمان تخطلے نو دا دروغو کسی کہانی دی پا دیس دلیل نشتا. د حضرت نوح علیہ السلام په قوم باندې الله طوفان روسته. علماء لیکلي شپږ میاشتې طوفان ادا په ټوله ځمکه او په یو خاصه حصو. نو بعض علماء وایي په ټوله دنیا طوفان راغلی خو محققین علماء وایي چې نه کومه علاقه د حضرت نوح علیہ السلام وا په دې طوفان راغلی و. نو شپږ میاشتې طوفان والله قرآن کې وایي واستوت علی الجودیه چې طوفان ختم شو او بوچ شوي نو د نوح علیہ السلام هغه کشتی په جودی غر باندې ودرېلا. وای دا د عاشورې رضوا دا سوا د دې محرم عاشوره خو مو پیژندل کنه بھائی عاشوره یو پیژندل بچیا تلوا سلوای چابو وای کنه څه تاسو وای چې دا تاسو نه سې کینو خای کنه کله کله چې نه تاسو کومه دا مال تاسو دلیل عاشوره سلوای ها قانون دا وګورئ. اپا خو به یو متل وای د طالبانو په نظم کتابونه په فارسی به زده کوله ځکه زموږ د ټول کتابونه په فارسی کې نو یو پکې غټ کتاب او تقریبا یو 1500 صفحې وی هغه ته زلیخا وي. نو یو استاد هغه کتاب شروع کو طالب له وی چې ختم کو نو خدای خبر چې کال په لګې دې کې شپږ میاشي وای طالب ولې استاد دا زلیخا سره او که خزوا نو عاشورا چې سړی او کس شه دې سبالا خدا تاسو په پیجندلې مولانا نه بھائی دې طالب هم نه پیجندلې چې عاشورا سره وای خدا عاشوري پر ځبانه د نوح علیہ السلام کشتی په جودی غر درېدلې وا. او نو دا شی کنه او د مو د کلی سره خوا کې د بازي کلی څه کوي دا انکو وای نو وای دوه ورونو ګوټ کولو او د جمعې پر امام بیان کولو نو بیان کې خامخا د سید الکائنات نوم بار بار راځي. نو هغه یو ورور بل وی لالا ای محمد کوئی وډا شخص تا وی دا محمد رسول الله علیه السلام چې تا غټ سره وی دا مولا بیا دا غنوم دی. نو بس دا چل چې وګ نه کېږي بیا بداوي چې وای دا چتا غټ سره چې دا نو بیا علي حسن جان مولانا صاحب کیسه مې درل کړی و وای زموږ د 400 یو وکیل راغلی نو ایمال حرم شریف کې وی مولانا صاحب دا نبی رسول الله د اکبر بادشاہ په زمانه کې تیر شوی ناغه به یو محاوره سه ما ولې سناوره تا دور ډیګری غستی اته خپل پیغمبر تاریخ ته مراد. نو بس دا شی وګ مکه دی اول راځي ما جرا شي کنه نو یو د کېږي او یا خو وی شي کوجګره وګ کې نه دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام د دین په سبب نمروز دا نمروز یا په زال سره دی یا په دال سره دی نمرود یا نمروز اور ته غرزولیو ناغه د اور نه صحیح سالم الله په دې رزبان رسېو. یعقوب علیہ السلام د انبیاء مختلف تکلیفونه یوسف علیہ السلام ته خپل بچو جدا کړو نه اور پسې جړل نو نظر کمزور شوی ناغه کمیسی چراړو دا غي په مخ مبارک واچولو ناغه نظر په دې رز ولا واپس شو فرتد بصیرا. ایوب علیہ السلام تلس کال بیمار وګړه داسې بیمار نو څنګه چې دا کیسو خان وای چې په ډیرانه غرزولې و چینجی په کې شو خلکو ته کرکا کولا دا د کیسو خان خبرې دي. الله په پیغمبرانو باندې تکلیف راولي خود خلکو او معاشري د پاره قابل کرکا او نفرت نه جوړایي. په انبیاء بهشکل ویلو امتحانات راځي واغه امتحان داسې نه چې خلک دې کرکا وکي او خلک دې هغه د پاره قابل نفرت جوړ شي. دیو جن د بازي کیسو خان چې سوي نو دا درست نه دي. الله اتلس کال هغه بیمار کړو ناغی ته الله په دې رس شفا ور کړو. دا علماء لیکلي یوسف علیہ السلام د جیل نه چروته او سو کال جیل خړل نو په دې ورځ د عاشورې د جیل نه راوته او اهل علم لیکلي تورات شریف چې لوی کتاب دی د قران نمخ کې تیر شوی منسوخ شوی د تورات شریف په یو ځل الله را لګل او دا د عاشورې رضوا.
فرعون چې ظلمونه کول او لاسونه د ماشومانو د وینو نمسرو او د خلکو د حیا او د وینو سره لوبې کولې، نو د موسی علیه السلام او د هغوی د رور په خیرو باندې چې هغه الله په دریاب کې غرقولو، نو هغه ورځ د څه وه؟ عاشورې وه. او دغه ورځ بیا موسی علیه السلام د شکر په طور روژه هم نیولې وه چې الله د یو لوی دشمن نه دې خلاص کړو او د ده نه د نجات راکړو. نو شکرانې الله ته څه وکړه؟ لکه موږ هم شکریا ادا کوو چې الله یو نعمت راولي، نو ډولکو والا مو راغوښتي به نو په ډولکو او په باجو د الله په نافرمانو د الله د نعمت ناشکرۍ ته موږ شکر وایو. یونس علیه السلام قوم باندې ای ورته ویلي عذاب به راځي. ای الله دې موږ ټولو له د صحیح توبې توفیق راکړي. زموږ دا څومره پریشانۍ دي، که د کور دي که بار دي، دا زموږ د اعمالو وجه ده. وای صحیح توبه که چاويز ته راغلي مصیبتونه به الله لري کړي، چې کوم را روان دي به لري کړي. یونس علیه السلام قوم ته عذاب به راځي. نو علماء تاریخ لیکلي وای دی کې خيار مشرانو وې دا کوي ګورې چې بیګا د شپې به یونس علیه السلام په کور کې کنا که په کور کې نو بیا فکر مکوي، او که چېرې د کور نه وته نو د پیغمبرانو تاریخ دا دی چې قوم ته به عذاب اعلان وکړو، غکلی کې بنه پاتې کېدل. اولې بنه پاتې کېدل. الله یو قانون ذکر کړي چې نبی موجود وي نو عذاب نه راځي. د نبی وجود د عذاب الهی نه مانع وي. لکه په دې شکر وباسي ماشومان چې خواګانې د موین دروي په ځانګو په جوړې د دې د وجه عذاب نه راځي. وای کدا ماشومان نه وي نو عذاب برابره. نو رب العالمین د یونس علیه السلام د قوم توبه چې منظورول او را روان عذاب ته واپس کړو، نو دا د عاشورې ورځ وه. ادم علماء لیکلي یونس علیه السلام چې د مې د خېټې نه راوتو دا څه وه؟ د عاشورې ورځ وه. و ابراهیم علیه السلام الله خلیل جوړ کړو، ناغه خلیل په دې ورځ جوړ کړو. الله قرآن کې وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، وی الله ابراهیم علیه السلام په دوستۍ نیولیو. او وی خلیل ته خلیل ولې وایي؟ وای په ځړه کې د بل چا د محبت ځای نو. دا پښتانه یو خبره کوي او مشران درانه ای وای که ځای ویل کې به مې ځای کړی وی خو ځای پکې نشته. نو زړه کې د الله د محبت نه بغیر د بلې شي ځای پاتې نو. اکه کله داسې راغلی چې خلکو ویلي چې زړه کې جوړ ځای شته، ځکه اتیا کاله بچی نو ناول بچی اسماعیل علیه السلام پیدا شو، ډېره مینه ور سره اسې نه چې څوک وایي چې د جوړ زړه کې ځای ونیو، نو چې هغه د ګرځېدو منډو شو الله ورته حکم وکړو دا به ذبح کې. نو هغه چاړه راواغسته او بچی واچولو وتله للجبین. د عملا ثابت کا چې زما زړه کې د الله کوم محبت دی، هغه محبت زې بل چانه دی نیولې. نو خلیل ته خلیل وی دا یو مسله د علماء کوي، خو اهل علم لیکلي درست نه ده. و ابراهیم علیه السلام خلیل او رسول الله علیه السلام حبیب، او د حبیب مرتبه د خلیل نه پاسه ده. ادي باره کې روایت ذکر کوي، خو هغه روایت سندن صحیح دي. په صحیح روایتو کې راغلي لکه ابراهیم علیه السلام الله خلیل نیولیو، نو رسول الله علیه السلام هم خلیل نیولیو. نبی علیہ السلام وی کما دنیا کې څوک په دوستۍ نیوي چې خلیل می ته جوړول، نو لتخصت ابا بکر خلیلا، ما ابو بکر رضی الله عنه خلیل جوړ کړ. ولکن صاحبکم خلیل الله، و ایستاسو پیغمبر د چا دوست دی؟ نو زمون پیغمبر خلیل الله. کوم چې د حبیب مرتبه خلق ذکر کوي روایت راغلي، واغه روایت سندن سدي هغه ضعیف دي. ابراهیم علیہ السلام الله په دې کې خلیل جوړ کړو. دا علماء لیکلي عیسی علیہ السلام په دې رس پیداو. امو خو تاسو لموي خلک د میاش پیره غني وي ګور دي کې نکاح نه کوي. د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نکاح چې د رسول الله علیه السلام اوله بیبي ده، دا د عاشورې پر شوی و. نکاحونو خو ډیرو خو برکت پدې کې ډیرو. د نورو بیبيانو نه اولاد نشته سیوا دغه وینځي بیبي نه ماری کپتی رضی الله عنها نه چې دغه ابراهیم پیدا ده، نو ټول بچی د چا نو. نو دا د کې نکاح نکول د خدیجه الکبرى رضی الله عنها نکاح د رسول الله علیه السلام سره پدې رس شوی و. ادي کې نام دی لکه حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی، نو پدې رضبان حضرت عمر رضی الله عنه شهید شوی. د حضرت فاطمی بیبی رضی الله عنها نکاح د علی رضی الله عنه سره د عاشورې پر شوی و. اسمره مبارک نکاح وا. نن په ټوله دنیا کې د الله د حبیب اولاد خور دی، او د ټول اولاد د نورو بیبيانو اولاد نه دی پاتې شوی، د نورو لونو بیبيانو د الله د حبیب سلور لونه وي، خو د نورو داسې نسل نه دی پاتې شوی. په دنیا کې کنن د سادات او د اولاد النبی علیه الصلاۃ والسلام نسل له، نو هغه د فاطمی بیبي د نکاح نه راغله. دومره بابرکت نکاح وا، او دا په دې عاشورې رضوا او په دې محرم الحرام کې وا، او الله پاک دومره خیر او برکت چولې. او په دې کې د دې ټولو کارونو باوجود حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی. هم یو لوی واقعا د امت د خفقان سبب او همیشه د پاره اهل بیت او صحابه او دینی مشرانو د خپل الله د دین لپاره سر قربان کړي.
تاسو ماشاءالله درسونو کې کینای وای نیکی وی نو د نیکای د پاسه نیکی وی نو د بل نیکای د پاسه بل نیکی وی یو نیکی دا چې د هغه د پاسه نیکی نشته چې دا سر د الله د دین لپاره قربان نو حضرت حسین رضی الله عنه هغه قربانی کړي چې د هغه د پاسه بل نیکی نه وا نو پدې کې دا دومره کارونه شوي دا مونږ هیر کړي او دا یو کار مو څه کړي دا مو را په مخه کړي نو دا څه وړو کې کار نه دی خدا به انصاف چې دا یو را یادو دا نور هیرو ایمان سره وایي چې دا یو را مخه لکو او دا نور هیرو نو دا د انصاف معامله نه ده دا د انصاف معامله نه ده نو دې کې دا دومره کارونه شوي دیو جنا تاسو واورېدل چې نن سوم تاریخ ته د سعودي عرب چې سره تقریبا ټول دنیا هم وي او د میاشتې د ډېر اهتمام هم کوي ازمو خلک میاش نه ګوري تاسو کې ایمان سره وایي چې د محرم میاشتې د کتلی یې پړ کې راغلي جوارو کنن بچتل نو بیا د تاریخ جوړ ګورم چا ولا کتلی دي چې ولا ګوري نو کوم ځکه بس شي اباظ علماء د دې وجه استفهام ورکا مولا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه په هلال کمیټه کې شیخ ډاکټر صاحب شیر علي شاه صاحب پدې کې نه په خپل به چې مې اوس کې بیا وایي میاش مونږ لیدا بیا چې ګوري نو به ویني چې ولا ګوري نه څه به وایي د ټولي دنیا د سعودي عرب سره میاش لیدل او کتل دا بعضی بلاد بعیدو کې اهل الملک چې فرق راځي او تاسو لوام موږ نه کراچۍ لري او افغانستان نه لري افغانستان موږ دی په لګورا چې ته اسلام آباد لرسي یو سړی په جلال آباد لرسي دی دا غي اختر مې سره یو خپل میاشم ګوري ناغه بلاد بعیدو خبرم پکې لري شو چې ربای دا زموږ د سعودي عرب سره فاصله ډیره ده افغانستان خو دا سي دی چې دوه قدم والی دریم قدم والی افغانستان کې به نو کوشش پکار دې که څو کوشش کوي نو خبره د میاشي لیدو د خو کې نه ګوري وګوره د سعودي عرب د کتو مطابق زمون روزه به د افتی فرض راځي لسم راځي څه راځي د افتی فرض عاشوره دا او دا نبی عليه السلام دا روزه نیولې دا په جاهلیت کې کافر هم نیوا او دا یو قسمه علما لیکلي فرض او واجب وا نو چې کله رمضان فرض شو نو د دې روزي وجوب او فرضیت ختم شو اوس مستحب ده کچاونی و نو دومره ډېر ثواب بوله ملاوي شي اکوي نه دی و ګناهګار نه دی خو د لوی خیر نه شو د لوی خیر نه محروم شو نبی عليه الصلاه والسلام ابتدا کې دا طریقه وا توجه کوي بھائی دا چا چې خیال لري مالا سي داسي خسړه کیږي کنه بالکل چې چا خیال نه غماله د کزه تاسو کې پاسوم نه ورکړو چې اوسو پاسوم جوړای دی ناس دی خودل تنه دی ها بھائی دا الله حبیب با ابتدا کې دا معمولو چې د اهلی کتاب سره موافقت به خوخو خو چې خلک په دې بيدینۍ او په دې کفر کلک شو او خو له حق معلومو او د حق مخالفت کولو دی يهودو نو د الله حبیب خیر عمر کې د دې مخالفت خوخو نو دا روزه نبی عليه السلام نیونو صحابه ورته وي چې قربان دا خو يهوديان هم نيسي اته خدای مخالفت خو خوي نو د الله حبيب وي لئن بقيت الى قابل لا اصومن التاسع مسلم شریف حدیث دی وی قرار روان کال الله ز پرېخم نو زبد لسمه سره نه هم نسم دا د رسول الله عليه السلام د زړه او تمنا وا د زړه او ارمانو د زړه سو یو ارمان یو نو د الله حبيب چې بل کال راتلو نو وفات شو ځکه هغه پر ربيع الاول کې وفات نو دی میاشتې پورې هغه رونه رسیدل خو تمنا یې پاتې شو نو سنت طریقه دا چې څوک نه هم نيسي لسم نيسي ور سره نه هم نيسي او د دې روزي درې مراتب دي هر کال موږ ذکر کوو پکاردار چې تاسو ټول له یاد وچاله یاد دی وای ماشاءالله ګوره دا بعض علما دا سی وای هم لوی خلک دي وای د دې روزي درې مراتب دي دا غول بیا بدل د محققین او قول واب وای اوله مرتبه دا چې لسم یوازې ونیسي اکم فقهاو چې ویلي چې یوازې دا روزه نیول مکروه دي نو علما وایي دا قول وزندار ځکه نه دی چې پیغمبر اسلام څوک له یو نیولې ای چې یو کارو کې هغه ته مکروه نشي ویل کېږي نو که څوک یوازې دا نشي دا وایي ادنا مرتبه ده کچا نه حمل سمونی وا نه حمل سمونی وا نو دا درمیانه مرتبه ده اکچا نه حما او لسم او یو لسمونی وا نو دې ته اعلی مرتبه وایي ځکه یو حدیث کې دا راغلی چې صوموا قبله یوما بعد کړه او بعده یوما بعد کړه علی وبعده یوما دین مخکم یو روزونی سي رستم تیونی سي خو اهل الملک دي چې دا حدیث سندن ثابت نه دی په دې څوک پوښوي ها بھائی طالبان پیډر پوښوي چې څوک پوښوي چې دا بل وو اګه په دې نه پویا بھائی او یو ماشوم چاله تلاوت کو نو ول پیسې ورکي نغلاړو دکان کې پیسې واغسته نو ماشوم له خون ور کولو نور د لوکم دا ول ورکه مخ کې خو یا سم شي کنه
نو که دا اوله مسله مې وکړه کاظم شوي وي چې بله مو کړم بیا وله ګورئ دی اولې لا خو دې نه پس هم که چانه نه ورځي نو یو څوک سزا به وله میلاوېږي سپینګیری به سپینګیری وایي او ځوان به ځوان وایي بھائی یو مرتبه وروره دا ده چې یوازې د لسمې ورځې د دې میاشتې روژه ونیسئ دویمه مرتبه دا ده چې نهمه لسمه ونیسئ دا درمیانه ده وایي اعلی دا ده چې درېیمه نهمه لسمه یو لسمه ونیسئ محققین علما داسې وایي دا اوس هغه اهل تحقیق کول له نو هغه یاد کوي خو خصوصا دا یاد کوي ځکه د اهل تحقیق په دې قول باندې عمل پکار دی ای وایي ادنا مرتبه دا ده چې لسمه ونیسئ نو غوره پکې دا ده چې نهمه لسمه ونیسئ او پکې درمیانه دا چې لسمه نهمه د نه پاس او لسمه سره یو لسمه ونیسه څه پوه شوي په خبره باندې نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو 2 روزې بنیسو د اهل تحقیق کول مطابق نو نهمه زموږ د جمعې فرض راځي نهمه هم فرض راځي جمعې فرض راځي او یو لسمه د خالی فرض راځي او دې کې زموږ د طالبان هم روزي نیسي دا یو مسله ده یو حدیث د مشکات شریف کې راغلی عام علما وایي موضوع دی او ضعیف دی چې په دې رس په بچو باندې په خوراک کې فراخي کول څنګه دي نه حدیث کې داسې وایي ګوره حدیث داسې دی حدیث پاک داسې دی چې مسلې د دې میاشتې پوره شي نو بل دغه کې بیا ان شاء الله ګورو او چې پوره شي درله ټوله مسله دا حدیث د مشکات شریف دی وایي چا چې فراخي وکړه په بال بچمانې په نفقه کې فراخ رزق ورکو پرز د عاشورې نو وی ټول کال به په الله د رزق فراخي راوړي دی حدیث باره کې د اهل علم دوه جماعتونه دي سو کوئی دا حدیث موضوع دی د ځان جوړ شوی دی منګړت چې ورته وایي دا علامه ابن جوزی وایي ابن تیمیه رحم الله وایي امام عقیلی وایي امام زرکشی وایي او دویم دا دی چې وایي دا حدیث پر غنو طرق راغلی ټول ضعیف دي او چې دا غن طرق راجمع کې اگر چې ضعیف دي خو د حسن مرتبه به جوړ شي دا د امام بیهقی او څوک چې د دوی په طریقه روان دي دی قول له امام بیهقی دی طرف ته رجوع کړي چې دا حدیث اگر چې په غنو طرق راغلی دی او ضعیف دی الله مالبانی او دی ټول ورته موضوع ویلي وایي په غنو طرق راغلی نو سم مرتبه کې دی د فارسشتا نو په دغه رس کې سو خیرات وکي او بچو باندې فراخي وکي زموږ د طالبان هم په دغه رس روزه نیسي نو بعد نیک بخ ورته څه بندوبست کوي د روزه ماتي بندوبست هم کوي د خوراک بندوبست هم کوي نو خدا دا په بچو باسم خروي ماشاءالله زموږ د طالبان چې کوم لوی دي او ډېر ماشومان نه دي دا 2 روزې دی نیسي نهمه او لسمه نو بعض زموږ نیکان مرګري دي او ورته د روزه ماتي تنظیم هم کوي هغه خبره ده چې موږ هم دا چل د کو په عربو کې ګوره روزانه درستخانونه غوړي دي بعض خلک یو روزي په ځای روزانه سونه روزي نیسي کجوري خي یو شي خي بل شي خي کوم شي چې په خوګ لګي کنه ناغه رو جماعت والا تراړي الله وی جنت تب کمال مرتبه ته ونرسي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو به جنت کې کمال مرتبه حاصل نه کوي چې بهترین او محبوب ترین شی مو د الله په نوم ورکړي نه ورته عرب داسې کجوره راړي چې په رو جماعت کې بګوري بل ځای کې نه بګوري هر قسمه چه راړي دا موږ چې راتلو نو په غشپر روانو د جمعرات ورځ و نو یو لوی عالم دی هغه درسخان غړول او بچول می چې ما سره راځي په طالبانو خوشاله کوم نو پکې داسې چې اجمال یو چې واچول وربشو چې ما بچی محمد عیسی قاری صلی الله علیه مې دې چل زدکا نو کوم شی چې بهترین نه بهترین دی ناغا رو جماعت تراړي او الله د چا بدلی نه پریزي بیا چې دینی طالب دی قران پس راوته او ته هغه خرچه کې نو بیا په مال کې الله داسې برکات راولي چې په سوچ کې نه په مال کې دومره برکات راولي نو حدیث بارک خو موریدل چې دغه مرتبه ده او که خیرات کوي نو زموږ د اتیا اصول طالبانو هم سوي په دغه غرض باندې په دغه غرض به روجوي الله دې دې میاشتې د سنت طریقو د ژوند کولو موږ تاسو له توفیق راکړي او رب العالمین دې کې کوم رسومات او بدعات دي الله دې موږ او ټول امت داغې نه وساتي بل تاسو خدمت کې درخواست ده دا مدارس او مساجد ټول مسلمانانو په قربانو جوړيږي زموږ د طالبانو لپاره موږ د جامو ځای جوړ کړي جامع ځوندۍ نو هغې له پناهي نه وه هغه پناهي دیوال موږ شروع کړی په هغې خرچه مو شوه اگر چې خښته موږ سره وه نور هم په هغې کې موږ څه کار کول غواړو زموږ دا باترومونه هم کم دي خو د دې پوهه ملګرو په مشورې موږ د مدرسې کې کار کوو نو هغه کار هم موږ کوو نو څومره اورېدونکي مسلمانان نارینه زنانه یې یا دلته موجود یې چونکې دا مدرسې ستاسو په تعاون او ستاسو په مدد چلیږي او دا د آخرت لپاره یوه ګټه ده نو دې کار کې برخه والی مونږ څه د اختر کې کړی اوس سوره دی چې شروع کړی مده نو کار په مدرسه کې شروع دی کم الله چاته وس ور کړی
نه له پکار دي چې د مدرسو تعمیر کیږي، مدرسو کې کار کې زموږ باترومونه لګ دي، زموږ د طالبانو له اوسم مشکلات وي او بیا پروژه کې خو نفري ډېر شي نور مشکلات وي، خو موږ دې سوچ کیو چې څه ترتیب سره جوړ کو چې د باترومونو بویم جمعات ته ناراضي، نو موږ هغه سوچ کیو او کله الله اسباب دي جوړ کی نو بیا زموږ په مرګري دی الله دې له بدلی ورکی، دای په مشورې باندې موږ دلته کار کوو او هغه پکې پیسې هم لګای، مال جانم لګای، موږ له مشورې راکې چې کوم موږ نه آبادې کړي نه مو آبادې چرته لیدل او دا مرګورو په مالونو اولاد کې دی الله خیر او برکات واچي، کوم پښپ ویلي کې پرز مې ویلي نو دای په نقشې او دای په ترتیب باندې موږ دا کارونه کوو، نو دا د مدرسې دا کار شروع دی د چا چرور رسوس کېږي اکثر اوریدونکو مسلمانان هغه په دې کې ډېر منډه تر لوي، نو دا مدرسې دي چې دې کې موږ تاسو ځان د مرګ نه مخکې یو صدقه جاریه ځان ته روان کو، د پښتنو خیرات اکثر می خالالای یا غوالالای نو هغه سره چیرې ډوډۍ نو خبر ډېر لري ورسي، نو کدا خیر خیرات په مدرسه کې ورکول نو صدقه جاریه به وا ور په فرش باندې ناس یې دا سو کسانو د خپل مور او پلار د لپاره خیرات کړي په دې روزانه سوره ختمونه کیږي، اوس په تاسو موږ کوي د مور پلار برخه ده پکې زموږ بره شت غډیر مزیدار دی ځکه هغه کس داجی صاحب ناس ته دی را لګره او نړیر قابل هغه ډیر خوري ماربل لګولي، دا زموږ عمر ګره اغله می مهر نه بي مړوا مالې کار کوم خو سره سره پکې شریکې نه، نو دا بره ماربل هغه لګول زمونږ بازي مرګري جمګوي پکی سو پکار دینو کشل به پکارو را بیړل پد دغه شی به زما عزت مندو د مرګ نه پس پکاريږي، اته سو بار بار اوریدي وي د خیر خیرات ک نور څه اجر نه وي، نو د الله حبيب وي د خپل پیغام دې کوم سره خیر خیرات ډیر کوي دل بناکار مرګ الله نه راوړي، د مرګ به دومره خیستای چې دا ټول بوله زیریږي چې کاش زم داسې زمام داسې مرګ وي، څوک چې خیر خیرات کوي وي دل به الله داسې خپل مرګ ور کوي، خپل مرګ ور کوي چې ژوند دی به مغه ته زیریږي، بل د الله د حبيب سره د ملاوي دی او سبب د رسول الله عليه السلام چې بیمارو او وفات کېدو بیان راجمه وي ټول خفوي، ځکه یو عام خاون وفات کېږي نو خزه سوره خفای چې کور مې راځي نو چې په سردار د کائنات ټول دنیا یو قسم روانه ده نو بیان خفوي د الله حبيب وته خفکیږي ما تاسو کې چې د کمی بیبي لاس وګدي ما سره بټولو نمخ کې هغه ملاوي، نو ځنه وګوره صحابه او صحابيات تم په یو خبره کې اشکال راشي، بخاری شریف حدیث ته بیبي فرمایي وي موږ سره واغسل لاسونه مو کچکول، نو د سعودي بیبي رضی الله عنها چې دا دنګ وسمره څوک دنګي لاسې موږ دي نو دا غي لاسونه سیواو ورستو پته ولګي چې د لاس وګ دې دونه مراد خیر خیرات او صدقه ده، نو د زینب رضی الله عنها لاس پټولو کې وګدسو یعنی دې ډېر خیر خیرات وکولو، نو دا پټولو بیبيانو کې مخکې وفات ده او د سید العالمین سره په جنت کې ملاو ده، نو بای خپل مال خپل خیر خیرات په دې مدرسو او په دې دینی ادارو باندې لګوي دي چې څومره خدمات کیږي او څومره پسونو شلونو طالبان فارغ تاسو پای کې برخه الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې، یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه رب العالمین او ساتي، یا الله زموږ نه د خپل رضا کارونه والي او کم کارونه چې مونږ پکې لګیا یو کړي مو دي او استاد ناراضګي دي، الله په خپل رحم او کرم مونږ ته د دین د توبې ستو توفیق راکړي، الله مونږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي، یا الله څومره بیماران دي شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي، الله دا مدرسه د ټولو مدارس او دینی شعبو سره تر قیامت پورې الہ العالمین قائمه دائمه اوساته، په تمام دنیا کې چې مسلمانان کمزې په لرزان او تکلیف دي الله ته مدد او نصرت وکړي، يهود نصارا او د دین څومره دشمنان دي او دای څومره معاونین دي الله په آسماني او عذابونو هلاک کړي، زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي، الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کړي او څومره حاجتونه دي الله غ تر سره کړي، اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.